مسألة بشور ختمي ستة بحق وقاسين من دول علماء ناس كذبنا حق يا ما زول اللي تختار أردول صلى الله عليه وسلم من كلا دعوة وركلا جواب دعوة لا جواب دعوة الحمد لله فينا بدل الحديث فينا بدل الحديث لا تسمعنا هذا مناسب أهل السنة والجماعة علماء مذهبي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ نن 4 مئی 2023 زمونږ ضلع چارسده میرآباد کې د غیر مقلدین و وابیانو سره میرآباد مرزا ډیر ترنو کې وابیانو سره په مسله د رفع الیدین ترک رفع الیدین باندې مجلس الحمدلله ویډیو شوی د ټول تفصیل باغی کې تاسو وګورئ. ابتدا زمونږ مجلس الحمدلله ډېر ښکلی روان پدیو چې مونږ دوی ته وی چې ستاسو کوم مسله کوم موقف په مسله د رفع الیدین کې تاسو لیکئ ای زیات نه زیات دا نبی علیہ السلام کړي باغین باندې الحمدلله مونږ غي باندې سوالات مو کړ بیا مو دوی ته هم چې نبی علیہ السلام ډېر کارونه کړي دي حالانکه تاسو نه کې مونږ هم نه کوو من جمله دا غي د بیت المقدس طرف ته مونږ کول شو یا په ولاړ باندې تش او د سماتول شو یا نه بیبیان د نبی علیہ السلام په یو وخت ساتل شو دوی دا غي هیڅ قسم جواب نه دومره وی چې نبی علیہ السلام کړي دي نو مونږ چې نبی علیہ السلام کړي ته حکم څه لګي نه وي اخر دا دوی د کتابونو مونږ دي ته پیش کړ چې دی وته واجب فرض سنت وي مونږ تاسو دي کې حکم ولیکي دا غي مطابق بیا غي دلایل شروع نو مونږ دلیل ته پسوي دی مثال بدا شي لکه په عدالت کې چې جوړان دي ته دلایل وی لیکن داوا نه لري داوی نه ویل تر دې چې هر قسم هغه بد اخلاقی بد نظمی بی ادبی دی خپل کوششونه ډېر تر دې چې بدمعشي پکې وکړي الحمدلله د الله پاک فضل امداد چې مونږه باغی مجلس کې د مجلس دا انعقاد د پر ډېر کوشش وکړي چې مجلس صحیح پاتې شي تر دې چې بیا د ماسپخین مون شومون نه بعد به سر بیا دوباره مونږ کې ناسو مسجد هم د دیو اگر چې زموږ مسجد تدیرا نغل بیا د دې مسجد تم راغلی مسجد هم د دیو او دا غي نه بعد هم د خپل کوشش کو بیا خپل زوړ عادت به اختیار کیا پولیس المدد لیکن الله پاک پاغي کې به ناکام کلکل چې پولیس والا ملګر را لغیم حالات او قتل چې د بابیانو پوزیشن ډېر انتهایی کمزور او زه په خپل تجربه مطابق چې په دې جون کې مدوم را بد اخلاقه بے ادبه لیونی و بیان مانی قتل سمله چې په دې مجلس کې مونږ وکتل چې خپل باندې ویډیو کې وګوري چې دا څنګه د لیونتوب په حالات کې بیا کله چې هغه ایسچو سیبو غالبا کوم ناظم او اناستو بیا غوړي چې تاسو یو کس به خبرې کوي دا غي متکلم معلوم نو درې کسانو کله به یو شروع کله بل شروع نه یو کس تاسو خبرې کوي دی کوي بیا پغې کې دغه سړی ته مونږ وی چې دی مونږ ته داوان راځي دوی داوا کاغذ باندې دومره لیکل په دې سنت کې قبل رکوع بعد راکعت نبی علیہ السلام کړی دا بهتر کار نو چې سنت شو بهتر کار د کوم شو بهر حال هغه لیکل دي سړی ته ورکړ او هغه لیکلي بیا مونږ ته نه راکړو نو مونږ ته چې مونږ تیرا کې چې مونږ جواب درکو دی وینا جواب خدا سره درکو خو لیکل هغه ایسچو چې کوم غالبا ایسچو کس شو هغه سره پاتو نو مونږ چې دا مونږ لنه راکې جواب د سوري بیا داوی وضاحت ما شروع ما ټول وره د لغې مطابق دي ته وی چې ګور نبی علیہ السلام په سلور رکعات مونږ ابتدا کې اتبی ظاهر فلذین کړی نبی علیہ السلام نه ثابت بس پدې کې بیان وی چې دا څنګه کړی مونږ نبی علیہ السلام دې شروع کتابونو کې کتاب ابن ماجه حدیث 62 صفحه ابن عباس سے فرمایي چې نبی علیہ السلام هر تکبیر سره فلذین کړی په سلور رکعات مونږ کې 22 پیری رفل تکبیر شو او 22 پیری رفل دین شو چې څنګه دوی وردل نو بیا موږ دوی ته وی چې تاسو لس کوي او بقای اتل لس ولنه کوي دا حکم ذکر کې بل ستاسو کتابونو کې داري چې دا فرض دي واجب دي سنت دي د دین بغیر منځ باطل او فاسد دي دا غي مطابق تاسو حکم دي او بل چې څوک در په لدین نه کې دا غي حکم دي دي د دې هیڅ قسم خبر نه کول دومره بیا چې شروع کی چې دې منی چې نبی علیہ السلام کړی بس باغی باندې شور او بل پاسې د اسپینګر چې کوم مشر پکې واغ ټول نجات مخکې پاسې او ډېر په کمزوري حالت باندې لکه د لیونو او مجبان غونتی ټوپنه شروع کړ مونږ مناظره وګټله
او منګه بس د رسول الله نبی عليه السلام کړی مونږ دا کړي خبره خوشورو نه مونږ تاسو ویل چې نبی عليه السلام ډېر کار نه کړی دي لیکن سنت مسله ده او بیا د سنت شرایط الحمدلله دي د هیڅ ترتیب باندې نه پیل نه د مناظرې په طریقه باندې پیل نه دلیل په طریقه باندې پیل نه د دعوی په طریقه باندې پیل نه د مجلس په طریقه باندې پیل خو بس یو شور یو غبل یو بد حالو دا غینه بعد الحمدلله د الله پاک فضل احسان باندې چې کله موږ دې سره خبر شروع کړي شروع بیا موږ په خپل ځنا ویډیو ریکارډ به تاسو وګورئ موږ نه سو دي ټول چې څومره دي ټول چغې شروع پاسې د ټوکره شروع کړ چې کوم سړی ته دې کاغذ ور کاغذ پس خاندل چې دا لا څنګه حل دي دا مليان نه چې دا ټول ټوپونه وي بیا په اخر کې د دوی یو علاقې غیر مقلد وابي راغی دا ویډیو کې تاسو وګورئ اپ خپل چې بس مناظره تاسو کټلې خدا مجلس را سره باقي د موږ مشران سره نور مکوي هغه نه بعد الحمدلله بیا دعا وشوه دعا نه بعد موږ هم رخصت شو دیم رخصت شو مسلمانانو نور ته درخواست کوم چې کم از کم تاسو خپل مذهب باندې کلک اوسېږئ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب دلیل دا بنا په دلایل باندې دوابیانو په دې غلط وسوسو باندې تاسو شکار کیږي په دې باندې مخطا کیږي الله پاک موږ تاسو کوم مذهب حنفي را کړی دا مزیدار دین دی مزیدار مذهب دی الله پاک موږ ته خپل عقیده اهل سنت والجماعت علماء دیوبند مذهب حنفي باندې استقامت راکړي څومره ملګرو مسلمان مناظره کې تعاون کړي خدمت کړي الله پاک دې اجرونه ورکړي اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین